زموږ سره کوم ریسپیکټ دی چې هغې نه شوګر کېږي یعنې مونږ هغه کوم څیزونه دي چې هغې نه هم د شوګر کېدلی شي نو په هغې باندې اول مونږ تاسو سره خبره کوو. اول نمبر باندې یو دا ده چې زموږ سره چې کوم ټایپ 1 دی دا به څه کېږي دا به جینیټیکلي به کېږي د بل آټو ایمیون ډسارډر دی زموږ سره. او دا ټایپ 2 چې کوم دی دا خو مینلی چا ته کېږي د زیاتر غټو کسانو ته کېږي. زیاتر چې د چا عمر د 14-15 سال نه سیوا کېږي دا شان نو هغو ته څه کېږي هغې ته د ټایپ 2 مسله راځي. ټیک ده په دې ټایپ 2 کې چې کومه مینلی چې کومه مسله هغه سره هغه اوبیسټي ده. او د دې اوبیسټي هغه ماشومان چې زموږ سره اوبیس وي هغه ماشومان چې هغه موټا به شکار وي هغو ته هم څه کېدای شي هغو ته مین چانس شته چې هغو ته څه وشي هغو ته شوګر وشي. ټیک ده خو په ټایپ 2 کې غټو کسانو لپاره چې که چېرته غټ کسان څه ولري اوبیسټي ولري نو هغو ته څه کېدای شي هغو ته شوګر چانس شته چې هغو ته شوګر چانس وشي. تاسو په کار سره چې خپل وجود څه کوي خپل وجود کم کوي او خپل یو سمارټ وجود چې کوم دی دا جوړ کړئ. ټیک ده فزیکل انیکټیویټي چې څو کوي مثال کې بعضې موږ سره چې خپل دفتر ته ځي بیا راځي او په کور کې بیا سملي یا زیاتره داسې کسان وي په بهر ملکونو کې وي چې هغه ځي ډرایوینګ کوي خپل کار کوي بیا راځي ماښام په دیره کې سملي. نو تاسو په کوشش دا کوئ چې تاسو به هیڅ کله هم داسې نه کوئ. تاسو په کوشش دا کوئ تاسو به خامخا نیمه ګنټه چې کومې دا تاسو کوئ ایکسرسایز کوئ. ایکسرسایز تاسو لپاره ډېر زیات ضروري دی. که چېرته کې تاسو ایکسرسایز کوئ تاسو شوګر لیول چې کوم دی دا برابرېږي تاسو بلډ پریشر چې کوم دی دا برابرېږي دا شان کې تاسو به ډېر زیاته پیدا کېږي تاسو سټرس چې کوم دی هغه سره کنټرول کېږي نورې ډېرې زیاتې فایدې هم ایکسرسایز هم سره ورکوي. که چېرته کې بعضې مکان داسې چې هغه سیډنټري لایف سټایل تېروي. سیډنټري لایف سټایل مطلب دا دی چې کس چې کوم دی هغه خپل آفیس ته ځي په آفیس کې خپل کار کوي بیا کور ته راځي. یا مثال په طور باندې تاسو سټوډنټانو مثال درکړم سټوډنټان چې کوم دی کلاس ته ځي بیا راځي بیا په هاسټل کې موجود دي خو دوی نور څه کار نه کوي. ټیک ده نور داسې ایکسرسایز دی کوي داسې نور څه کار کوي چې هغه باډي چې کوم ده هغه بلې څه فزیکل اکټیویټي وکړي. صحیح ده نو هغه نور څه کار نه کوي نو دا زموږ سره یو سیډنټري لایف سټایل دی. عام طور باندې چې کوم تاسو کار کوئ نو تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو کوئ خپل وجود چې کوم دی دا په اکټیویټي کې بیزي کوئ او مینلی په ایکسرسایز کې. صحیح ده ایکسرسایز به تاسو کوئ ایکسرسایز سره به تاسو د ګلوکوز لیول چې کوم دی هغه به برابرېږي. انهیلدي ډایټ ګوره زموږ سره خوراک لکه مینلی زیاتره نه سبا د خلک خوراک ډېر غټ استعمال کوي. ګوره اول خو تاسو په کار دا چې تاسو 3 ټایمه خوراک کوئ سهار غرمه ماښام. ټیک ده د هغې نه بس زیاتره خلک زموږ سره څه کوي سهار خوراک وکړي په 10 بجو ټایم کې بیا خوراک وکړي د غرمې خوراک وکړي د ماسپښین نه بس بیا چې بیا خوراک وکړي مازدیګر کې بیا خوراک وکړي ماښام کې بیا خوراک وکړي ماخوستن کې چې خوراک وکړي په 11 بجو ټایم کې بیا خوراک کوي. ظالمانو دا خو معده ده دا خو انسان نه. که چېرته کې مونږ په خپل وجود باندې ونه رحمېږو نو زموږ وجود چې کوم دی مونږ ته مسلې پیدا کوي. او که چېرته کې مونږ په خپل وجود باندې ورحمېږو مونږ د خپل وجود سره څه وکړو کنټرول وکړو زموږ وجود چې کوم دی مونږ ته بیماریان نه پیدا کوي. او که چېرته کې مونږ دا غیر ضروري خوراکونه کوو غیر معیاري خوراکونه کوو نو دا به زموږ په معده باندې بوج کېږي. د هغې لپاره بیا زموږ پنکریاس کې انسولین به پیدا کوي نو چې ته بار بار خوراک کوې بار بار خوراک کوې نو اخر کې به داسې څه وشي ستا دا پنکریاس چې کوم دی دا به کار پرېږدي انسولین به نه پیدا کېږي. چې کله هم انسولین نه پیدا کېږي دا ټوله خبره خو انسولین خبره ده دا ټوله خو مسله روانه ده انسولین د وجې نه روانه ده. نو چې اوس ستا په وجود کې انسولین نه پیدا کېږي او تا کې خوراک کوې نو څه به کېږي ستا په وجود کې به د شوګر مقدار سیوا کېږي تا ته به څه کېږي تا ته به هایپرګلایسیمیا ورته کېږي. هایپرګلایسیمیا دا شو شوګر سیوا شو چې شوګر سیوا شو هم ستا تاوان دی هم د کور تاوان دی. تاسو کوم خوراک کوئ دا کم کوئ. بل تاسو کوم د خوږونه پرهیز ډېر زیات وکړئ. تاسو ګوره خواږه په اساس کې تاسو په چای کې خواږه تاسو په چاول کې خواږه تاسو کوم په ډوډۍ کې خواږه داسې عام ډول باندې تاسو نور خوراک اخلئ نو په هغې هم تاسو وجود څه میلاویږي خواږه میلاویږي. نو چې کله هم ستاسو په وجود کې د خوږو مقدار سیوا کېږي نو د انسولین د بعده کې مسلې راځي. نو چې که هم که چېرته کې تاسو خپل نارمل لیول سره خوراک کوئ بیا په تاسو مسلې نه راځي. او که چېرته کې تاسو دغه روزانه خوراک کوئ په ډېر زیات لیول سره خوراک کوئ دغه پیزې برګر داسې څیزونه استعمالوئ نو ورځ به داسې راشي چې تاسو پنکریاس به کار پرېږدي انسولین به نه جوړېږي. انسولین له وجې نه به ستاسو په وجود کې د ګلوکوز لیول چې کوم دی دا بیا سیوا کېږي. چې کله ګلوکوز لیول سیوا کېږي انسولین به نه نو تاسو به څه کېږي تاسو به شوګر مسله راځي. نو تاسو دا کوشش وکړئ چې هیلتي خوراک اخلئ سبزیانې اخلئ فروټ اخلئ او دا شان دي معیاري خوراک تاسو اخلئ. په هر کور کې نن سبا د شوګر مریضان ډېر زیات سیواري. نو تاسو کوشش دا کوئ چې سهار کې خوراک وکړئ بیا تاسو خامخا 8 غنټې پس چې کوم دی بیا خوراک کوئ. غرمه خوراک وکړئ د هغې نه بس چې کوم دی بیا 8 غنټې بیا ګیپ راولئ د شپې خوراک وکړئ. شپې چې خوراک وکړئ یو ځل چې تاسو خوراک وکړئ شپې د هغې نه بس بیا تاسو نور خوراک د شپې مه کوئ. که چېرته کې تاسو ریګولر خوراک کوئ څه به کېږي تاسو ته د شوګر د بیمارۍ چانس شته تاسو ته څه وشي تاسو ته شوګر وشي. بل سټرس خپل کنټرول کوي. اکثره کسان چې هغه ذهني بوج لري تکاوت لري سوچونه کوي فکرونه کوي نو سټرس باندې تاسو کې کنټرول وکړئ. نو که چېرته تاسو ایکسرسایز کوئ ایکسرسایز باندې مو خبر وکړه که نه نو چې تاسو ایکسرسایز کوئ ایکسرسایز سره به ستاسو سټرس هم کنټرول کېږي. او که چېرته تاسو خپل سټرس باندې کنټرولینګ ونه کوئ نو سټرس یو فیکټر هم دی چې دا زموږ سره شوګر سیوا کولی شي. دا شان کې فیملی هسټري که چېرته کې چا مور پلار ته دغه شان کې هغو ته مخکې څه وي هغو ته شوګر وي نو په روان وخت کې چانس شته چې هغو بچو ته څه وشي هغو ته شوګر
وشي نو پم نه هیڅ چې کوم دی هم د میوزم سره فیکټر دی بعض زیاتره داس کسان وی چې هغه اچ کله هم زموږ سره پورټ سیوا شي نو هغه څه کېږي هغه د شوګر کېږي او نن سبا خو داسې دا چې شل کالو کسان وي 10 کالو کسان وي هغه هم شوګر کېږي خو مینلی داسې دا چې عمر چې هم د 40-50 سال سیوا کېږي نو زیات چانس بیا هغه ته سشته چې هغه ته سوي هغه د شوګر وشي نو شوګر چې چاله وجه نه کېږي د ستار خپل لاس له وجه نه تاده کېږي که څه ده کې ته خپل لاس او خپل خپل باندې کنټرول وکړي دا د شوګر څه شي بس کېدای شي ټیک ده دا شان کې هایپرټنشن شو های بلډ پریشر چې کوم دا هم زموږ سره یو ریسپیکټ دی چې د شوګر نه کې های کولیسټرول کې سره کې زموږ په وجود کې د کولیسټرول لیول سیوا وي هغه له وجه نه هم د شوګر کېدای شي دا شان کې سموکینګ موسیقو سموکینګ له وجه نه نو موږ دا څه بکاله چې سګو سیګریټ نوشي چې کوم دا پیډو سموکینګ چې کوم سیګریټس کلی دا سکو دا هم بند وټی دا دا زموږ سره ریسپیکټ دا زموږ سره خاص زونه دي چې هغه له وجه نه څه کېدای شي انسان ته دا کېدای شي شوګر کېدای شي که چېرته کې په تاسو دا خبرې چې کوم تاسو ځان لري وساتئ تاسو چې کوم شوګر نه بچ کېدای شي ټیک شه اوس به خبره کوم په پریونشن باندې یعنی ها کوم څه زونه دي چې په هغه باندې موږ عمل وکړو او ځان د شوګر نه بچ وساتو